ښېګړه د انسان په هر غاړه محترمه ده هوا د که فضا د خلا لاندې له قدمه ده مونږ ننګیالي یو دا دنیا زمونږ په تمه ده مونږ به دنیا ته دغه نیغه لاره ښایو مونږ به دنیا ته دغه نیغه لاره ښایو سکول ته به ځو. علم د انسان لپاره د ژوند تر ټولو ښکلې رڼا ده او دا رڼا چې هر کله د ماشومانو په زړونو کې ځای ونیسي نو ټولنه د بدلون په لور روانه شي. سوات کوکارۍ د علم د خوشبونه ډک ماحول چېرته چې د ماشومانو معصوم خنداګانو د میلمنو هرکلی وکړو. ګلان هارون او ګلدستې د احترام نښه وه. د ایم پی ای اخترخان ایډوکیټ تحصیل میر شهید علي خان او د نورو مشرانو راتګ د دې دستوري قدر زیات کړو. مونږ به د نفرت فضا په مینه کې بدله کړو د علم په رڼا کې به مونږ نیغه لاره خپله کړو شمع د عرفان به د تیارو په منځ کې بله کړو بغض او حسد به مونږ لرې د ګوګل کړو مړانه د هر چا به مونږ بیریان ستایو مړانه د هر چا به مونږ بیریان ستایو سکول ته به ځو سبق به وایو سکول ته به ځو سبق. علم یو رڼا ده او دغه رڼا چې چرته خورېږي هلته د کامیابۍ شعور او پرمختګ لار خلاصېږي. د کوکارۍ د ګورنمنټ هایر سیکنډري سکول زړه راښکونکی پرایز ډسټریبیوشن دستوره د یو جشن په شان ومانځلی شوه چېرته چې ماشومانو استادانو او مشرانو د تعلیم د ارزښت تصویر وښود. د تلاوت کلام پاک هم نعت او ملي نغمو سره ماشومانو د استعداد ننداره وشوه. د سټیج انتظامات سجاد خان ادا کول چې د شعرونو سره یې ماحول جذباتي ساتلی و. ہے قول خدا قول محمد فرمان نہ بدلا جائے گا بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. د سکول پرنسپل اختر علي خان راغلو میلمنو ته د زړه له کومې مننه وکړه او ویل چې دا سکول د علاقې یو ماډل اداره ده. دلته ماشومان اډوانس تعلیم ترلاسه کوي خو بیا هم د څو مهمو سهولتونو کمی موجود دی خصوصا د نوو کمرو او کمپیوټر لیب لپاره جدید سیستم ته اشد ضرورت دی. دوه درې مطالبې څنګه چې ما ام پی ایس ته وویل چې یو خو د لایبرري خبره چې هغه دي لږ شانتې ریویزټ کې چې هغه ایشو کم ځای ته رسېدلې ده او یو ما دې ته درخواست کړم چې زموږ سره آی ټي لیب موجود دی خو هغې کې چې کمپیوټرز دي نو هغه تاسو ته پته چې هر کال پس چې کوم نوې ټیکنالوجیز راځي نو هغه بالکل آوټ اف ډیټ وي. نو زما به درخواست یې سره تاسو چې تاسو په صوبایي لیول باندې هم په ای ډي پي کې یا خپل تعلیمي سرحد کې داسې یو پروجیکټ لانچ کړئ چې دا کوم ایگزسټنګ لیبز دي چې دا مزید چې کوم دی ویل اکویپ شي او د هغې دا کمپیوټر یې کم از کم چې دی د هغې حالت چې دی لکه د دې دور چې کوم ضرورتونه نن سبا خو آرټیفیشل انټلیجنس څخه خبره لاړه زموږ سره 386 او 486 کمپیوټر دي هغه زموږ ضرورتونه نه پوره کوي او چې دا پرنسپل صاحب ته او دې ته زما دا یقین دهاني ده چې زما په هر ټایم دلته کې ضرورت به زه به راځم. سجاد صاحب خبره وکړه ډېره موده بعد راغلی مونږ پرون هم ناست وو دلته کې نو چې څه زما ضرورت به او زما په لاس کې څه هغه به کوم د جیبه به هم کوم او اوس هم د خپل طرفه چې کم کسان پوزیشن اخیستی دی هغو ته خپل طرفه زه 15,000 روپیو اعلان کوم. ډېره مهرباني ډېره مننه. ایم پی اختر خان ایډوکیټ د خپل خطاب پر مهال د کوکارۍ د سکول ستاینه وکړه او دا وعده یې وکړه چې د سکول د هر ضرورت پوره کولو لپاره به له خپل وسه پورې هڅه کوي. نوموړي تعلیم ته د ولس د ودې واحد لار وبلله. تاسو ته ښکلی لیب جوړ کړم تاسو ته پکې لیپټاپس ولګو تاسو ته دلته کې بیسک فیسیلیټیز راوړو تاسو ته سولرایزیشن کړو تاسو ته چیرز درکو که تاسو په کمرو کې تنګ ناست یې تاسو ته ایډیشنل رومز جوړ کړو. دا زموږ ذمہداري ده نو زه به خپله ذمہداري کوم تاسو به خپله ذمہداري کوئ په دې عمل دی. د ماشومانو لپاره تعلیم د سبا امید دی او کوکارۍ هایر سیکنډري سکول د امیدونه لا نور هم روښانه کوي. مشر میلمه تحصیل میر شهید علي خان جوړ شوي دستوري ته په خپله وینا کې وویل چې د دې سکول دستور د تعلیم ادب او جذبې ښکلې مجموعه ده. ته د قوم سره خلکو سره خلک ستا په باره کې کم کمنټس ورکوي الله پاک وایي چې ما به هغو په زړونو کې نه هغو به ستا سره اټومیټیکلي مینه پیدا کېږي او په هغې کې بهترین خبره دا ده چې ستا اخلاق زه په هر ځای کې دا خبره کوم حضور صلی الله علیه وسلم چې دنیا ته راغی او په هغه وخت کې ډېر زیات جهالت و ډېر زیات جهالت و ماشومان یې به خلکو ژوندۍ ښخولې هغه دا نه دي کړي چې هغه الیکشن ته ولاړ یا هغه لاره جوړه کړې یا کوڅه جوړه کړې ده هغه خپل ځان داسې جوړ کړو چې ټوله دنیا هغه ته تابع شو هغه امت داسې بیا برابر کړو او هغې کې مین خبره دا وه د هغه اخلاق.
په پای کې راغلو مېلمنو ته یادګاري شیلډونه ورکړل شو او هغه شاګردانو ته هم انعامونه ورکړل شو چې په تیر امتحان کې اول دویم او دریم پوزیشنونه خپل کړي. دا انعامونه د دوی د هڅو احترام او د نورو لپاره یو مثال. هوا د کفزا د خلالاندې لقدم دا منګ نن یالیو د دنیا زمون پتم دا منګ په دنیا ته د غنی غلا رخایو منګ په دنیا ته د غنی غلا رخایو سکول ته بزو سبق بوایو سکول ته بزو سبق بوایو مونږ مراد لار د ارمانونو انتهایو مونږ مراد لار د ارمانونو انتهایو سکول ته بزو سبق بوایو لمحې به د ژوندون مونږه په مینا خوندورې کړو مونږ به په پل پل د سوریا سره خبرې کړو. استاد محترم د خپل خوږ اواز سره نظم وړاندې کړو. مولانا صاحب د وطن ولس او تعلیمي ادارو د کامیابی دعا وکړه. دا دستوره د احساساتو محبت او تعلیمي شعور یو ښکلې مجموعه وه چې به د هر ګډونوال په زړه کې تل پاتې شي. د کیمرا ټیم سره سماد انجم، پاسون نیوز، کوکارۍ، سوات.